عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زه ستاسو ملاقات نائب ناظم اعلیٰ اشاعت التوحید و سنت صوبہ خیبر پختونخوا حضرت علامہ مولانا سید ہارون شاہ سے سلمہ اللہ تعالی جماعت کی د دوی ډېرې خدمات دي، لوی منډې دي. موږ هم دا اراده وه چې داسې ملګرو سره ملاقاتونه وکړو چې هغوی د میډیا باندې ډېر کم راځي. خدمات یې ډېر دي، خو د هغوی خوا څنګه چې زموږ مشرانو اکابرینو دا یو طریقه کار دی چې هغوی ریاکاري نه کوي، دنیا ته خپل ځان نه ښکاره کوي، خو خپل کار هغوی په منځ د پردې شاته ډېر انتهایي انهماک سره کوي. نو داسې ډېر ملګري دي انشاءالله العزیز، موږ هغوی سره ملاقاتونه کوو. په هغې کې یو زموږ مولانا سید هارون شاه صاحب هم دی. نو ما دا خواهش زړه کې دغه کړو چې یار دوی سره ملاقات وکړو، د دې تجرباتو نه استفاده وکړو. نو زه د دې شکریا ادا کوم، د دې مننه کوم چې دې موږ وخت راکړو. الله یې د دې عمر خیر برکت واچوي. بیمار هم دی، خو بهرحال زه بیا هم څه اختصار نه کار اخلم انشاءالله العزیز. هغې چې کومې خبرې دي هغې تاسو ته وړاندې کوي. حضرت اول خو ستاسو تعارف اورېدل غواړو، ستاسو پوره نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو زه خپل ورور جناب قاری فضل الله صاحب ته راتګ باندې په خیرالي وایم او د زړه نه د دوی شکریا ادا کوم چې دوی دومره خدمت کوي، لګیا دي او لوی لوی علماو سره د هغوی نه انټرویو اخلي. موږ خو ناچیز یو، واړه یو. بهرحال دا د دوی حسن ژوند دی چې راغلي دي او ما ته وایي چې زه ستا نه انټرویو اخلم. ما بلکل چې څه تپوسونه وي نو انشاءالله هغه به موږ ستاسو وړاندې کړو. زما نوم سید هارون شاه دی او د دې پنجپیر کلي اوسېدونکی یم. والدیت څه نوم؟ پلار نوم مې سید قاسم و، الله دې وبخي 2018 کې هغوی وفات شوي دي. ستاسو تاریخ پیدایش؟ تاریخ پیدایش زما 1971 دی. او خاندان قبیله ستاسو سره؟ او خاندان زمونږ سیدان یو. پخوانه پنجپیر کې زمونږ ډېر پخوانه نیکه دلته راغلی و. مشرانو نه اورو چې د بخارا نه راغلی او بیا داسې په دې غاړه باندې و. خدای خبر چې اوس مونږ ته پته نشته چې 100 کاله پنجپیر کې کېږي، خو په سلونو کلونه کېږي. ستاسو موجوده سکن پنجپیر دی؟ موجوده پنجپیر دی. ماشاءالله. ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ د کومو ماشومانو؟ ستاسو بچو؟ بچي زما شپږ دي، د خیره 2 زامن دي او 4 لوڼه دي. څه مصروفیات دي؟ بس هغه یو ماشوم خو مې سعودي ته وستلی دی او نور لا ټول تعلیمونه کوي او سبقونه وایي. د جومات کې خپل قرآن سبقونه مو حفظ کوي یو ماشوم، او یو لور مې حفظ کړی دی د خیره سره. ماشاءالله. تاسو خپل ماشوموالی کوم ځای تېر کړی؟ ما خپل ټول ماشوموالی پنجپیر کې تېر کړی دی. ابتدایي عصري او دیني تعلیم تاسو کله حاصل کړی دی؟ تاریخ څه دی؟ ابتدایي تعلیم خو بس چې په ښه بد پوه شو نو بس په سکول کې داخل شو. 10م بیا پاس که دلته کې پنجپیر کې، او دینی تعلیم هم ورسره په جوماتونو کې به څه استادانو درسونه به یې کول، هغې سره به مو مدرسې ته به هم تلو. 3 واړه ټیمه سهار به هم تلو، مازدیګر به هم تلو. او هغه وخت کې سهار به شیخ الحدیث صاحب ترجمه کوله، سهار مونځ پسې هغې له به تلو، او مازدیګر مونځ پسې به موجوده شیخ مدظلو هغوی کوله، نو دې له به هم تلو. عصري تعلیم څومره دی؟ عصري تعلیم ما ایم اے هم کړی دی په اسلامیات کې، او ورسره ایم ایډ زمونږ د ایجوکیشن په حوالې سره چې کوم دی ایم ایډ ورته وایي، هغه هم د 14 سره برابر وي، هغه مې هم کړی دی. مدرسو کې سبق ویلی دی؟ مدرسې کې باضابطه مدرسه کې هم سبق نه دی ویلی. ستاسو استادان څوک دي قابل قدر تاسو ذکر کوئ؟ استادان خو زمونږ ډېر زیات دي، خصوصا د الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې شیخ القرآن نور الله عمر قدوم زمونږ استاد دی. 1986 کې د هغوی چې کوم اخري دوره وه نو هغې کې زه شامل شوم. دغه سعادت راته هم الله را کړی دی. او دې نه علاوه بیا موجوده شیخ مدظلو هغه سره هم تقریبا 12 ځله متواتر د روجې درسونه کړي دي، او نور ورسره وړې دورې هم کړي دي، او دغه شان انفرادي هم چې کوم سبقونه هغه هم ویلي دي. او ورسره بیا نور زمونږ استادان خو ډېر زیات دي. اوس داسې خو مخې ته ډارې ټول نه راځي، خو څه طلبا هم داسې وو چې دلته دوره حدیث کې به ونو موږ به هغوی نه هم څه کتابونه ویل، لکه محمد امین مولوي صاحب د نورستانو الله دې وبخي، بیا هغه وفات شو. داسې نور زمونږ ماما مې خپل سید ابراهیم شاه استاد هم استاد و، او نور دلته د قرآن د ترجمې استادان جمشید استاد، سید کریم جان استاد هم استادان دي، اکبر جان استاد، نورم استادان شته. خو داسې مخې ته
چې کوم نمونه رااله نو هغه مو وویل. تاسو ماشاءالله د پنځپیر کلي اوسېدونکي او تاسو تذکره د شیخ القرآن مولا مو کړه. دا شخصیت تاسو څنګه محسوس کوئ؟ څنګه سړی؟ نو بس هغه خو پښتو متل دی، نور په ګوته نه پټېږي. د هغې هغه شخصیت او د هغې هغه چې کوم خدمات او کوم محنت و هغه خو ښکاره دی. ازر من الشمس دی چې هغې کوم قربانۍ ورکړې او د هغې رڼا نن په ټوله دنیا باندې پرته ده. نو هغه خو ماشوم چغې وایي او هغه دوستان څه کوي چې دشمنان هم په دې باندې قایل دي. ماشاءالله. تاسو نو چې یاسې کې دوره کړې ده څنګه تاسو وي تاسو په دې کال من داسې قابل قدر شخصیت د موجوده علماو کې یا سابقینو کې داسې څوک پاتې شوي دي؟ په دې سوال پوه نه شوم پوره. لکه چې یاسې کې تاسو دوره کړې ده ورسره تاسو سره په دې دوره کې به څوک داسې ملګري به مو چې هغه مشهور علماو کې شمارل کېږي، لکه مثال غلام حمید صاحب شو یا مولانا ولی الله شیخ صاحب شو داسې؟ نو هغه خو زه خیر وړوکی وم، په هغه څلورم کې ما سکول وی. نو داسې اوس هغه وخت هغه دوره کې چې کوم ما سره و نو هغه پیژنګلول غونته زه نشم کولی ځکه زه وړوکی وم. او دوره وه چې دوره راته یاد دي چې تر تپرې پورې به مشر شیخ سره درس وکړو، تپرې نه بعد به موجوده شیخ مدظلو دی به درس کو. ماشاءالله. دین علاوه تاسو فراغت شوی دی؟ فراغت خو ما دوره حدیث کې څه عیسی اغستی و، بیا نیمګړی رانه پاتې شو څه عذر د وجې نه. خو بهرحال سند راله شیخ صاحب را کړی د په خپل لاس مبارک باندې دوره حدیث. محترم تاسو څو دورې کړي دي؟ قاید محترم نو ما د روژې دورې چې دی نو هغه متواتر 12 کړي دي، لوی او ورسره دغه شان 12 دا وړې دورې. دا کم سن کې تاسو تقریبا؟ دا خو د سن 87-88 نواله تر 2000 پورې تقریبا 99 پورې. ماشاءالله. طالب علم کې تاسو سره څوک بهترین ملګری داسې و چې تاسو یادوئ؟ نو بس الحمدلله چې کوم ملګري نو ټول بهترین دي او ټول زموږ نه ډېر تکړه دي. موږ ته ډېر وروستو پاتې شو، هغوی مخکې تللي دي او ډېر کارونه یې کړي دي. الله دې د ټولو سایې قبول او منظور. نن سبا ستاسو تدریسي خدمات شته؟ نن سبا بس خپل جومات کې درس کوو، ورسره د ابتواري میرا کې یو جومات دی هغه درس کوو جمعې په ورځ باندې. ماشاءالله. زیر اهتمام څه مدرسه شته؟ نه جي نه، داسې باضابطه مدرسه نشته. د عوام ملګرو تاسو سره څنګه ربط دی، تعلق دی؟ درس د قرآن کریم کوي تاسو جومات کې او میرا کې؟ نو بس ښه ښکلی، هغوی ښه خوشحاله دي او بس موږ ورته لګیا یو، بس چې څه زده کړي دي هغه ورته وایو. الله دې لا نور هم علم نصیب کړي او الله دې توفیق راکړي. شاګردان ستاسو داسې نامور پکې شته چې تاسو یادوئ؟ نو داسې خو ذهن ته نه راځي. مدرسه کې تاسو کوم ترتیب دی سبقونو د دې تعلق وحدت سره شته؟ نه دا خو بس درس دی، عام قرآن درس دی بس. ماشاءالله. د وحدت باره کې ستاسو څه رایه ده چې دا ولې جوړ شو؟ وحدت خو دا بورډ دی او دا خو ډېر لازمي و زموږ لپاره. دا خو د الله شیخ القرآن مدظلو له د دې اجر ورکړي چې هغوی ډېر محنت وکړو، منډه تړی واله. زموږ ملګري به محتاج وو، کله یو ته کله بل ته، او هغوی به لږ په جدا نظر سره زموږ د اشاعت ملګرو ته کتل. نو محسوسه کړې هم ډېره وه، خو بس د الله فضل وشه او خپل بورډ وشه، موږ پرې ډېر زیات خوشحاله یو. الله دې دا کامیاب کړي. د دې لپاره څه مزید د ترقیت تجاویز یا مشوره شته ذهن کې؟ نو بس فلحال خو چې څنګه روان دی نو موږ ته ډېر مطمئن یو. انشاءالله دا په اخلاص باندې بنیاد دی، الله به نور هم کامیاب کړي او الله دې کړي داسې پکې څه کمې نه ښکاري نو چې موږ هغې دغه وکړو. ستاسو جماعت سره ربط کله دی؟ الحمدلله جماعت سره ربط خو د پیدایش نه به وګڼو، ځکه چې زمونږ والده چې وه نو ډېر زیات د هغې طرف ته دغه وه. والد صاحب هم زمونږ امي سړی و، خو بهرحال مونږ چې په ښه بد پوه شوي یو. خو باقاعده چې کله رکنیت ما حاصل کړی د جماعت 1985 کې چې هغه زما 14 کاله عمر و، ما ته یاد دي 2 روپۍ باندې فارم مونږ ډک کړو. 1 روپۍ به اداره کلي تنظیم کې پاتې کېږي، یو به ځي مخکې ضلعې ته. د 1985 نه چې دا تقریبا څه کم 40 کاله جوړېږي چې دا زه د دې جماعت ما رکنیت هغه حاصل کړی دی او انشاءالله تر مرګه پورې به دا رکنیت یې زما او بل جماعت سره هېڅ قسمه څه تعلق نه زما شته نه به یې انشاءالله. مرکز سره ستاسو ربط تعاون څومره دی؟ مرکز سره خو چې څنګه په کار دی هغسې نه دی، ډېر په کار دی، خو بهرحال خپل وس مناسب لګیا یو چې څه منډه تړی نو کوو. هغې کې مخکې هم کړي دي، اوس به هم کوو، بیا به هم کوو. الله دې توفیق راکړي. نو لږ د بیمارۍ په وجه لږ غونته کمې راغلی دی، خو دا ده چې بیماري مې لږه زیاته ده نو هغې لږ ګډوډ کړی یم.
بس دوا راته کوي چې الله صحت راکړي. نو مرکز خو زموږ مرکز دی، بس په کار چې وکړو ډېر څه خو هغه حق مو له ادا کړی نه دی. جماعتي کم شوراګانو کې تاسو شرکت کوئ؟ یو خو مخکې د نوجوانانو تنظیم چې کله و نو هغې کې خو باقاعده ما سره د ضلع نظامت و، او بیا مرکزي شورا کې هم زه ناظم مالیات هم د ټول پاکستان په سطح مونږ بتلو کوټې ته، کراچۍ ته، پنجاب کې ځای په ځای به شوراګانې وې. شمس العادي صاحب به، زه به هم، فیاض به، نور ملګري به. بیا چې کله نوجوانانو تنظیم ختم شو، شیخ صاحب مدظلو هغې د هغې اعلان وکړ باقاعده د ختمېدو، نو بس بیا موږ د اشاعت تنظیم کې د دې کې رکنیت راته ملاو شو. تاسو خو صوبایي شورا نائب ناظم یې، شورا په کم نهج باندې روان ده؟ جماعتي کار څنګه روان دی؟ تاسو مطمئن؟ جماعتي کار خو الحمدلله ډېر ښکلی روان دی. څومره چې د مخکې په نسبت ګورو نو اوس ډېره زیاته ترقي کړې ده. موجوده شیخ مدظلو الله دې ول عمر کې برکت واچوي، دا سوره د الله په موږ باندې تر ډېر وخته لري. د هغوی په امارت کې چې جماعت څومره ترقي وکړه نو دومره مخکې نه وه، نو موږ د دې د الله هم ډېر زیات شکریا ادا کوو، د دوی هم شکریا ادا کوو چې دوی دومره منډه تړوي او جماعت په مخ کې بوته. او ډېر خاص مواقع باندې چې ډېرې خطرې وي جماعت ته، هغه د الله په فضل سره او د دوی په هغه محنت او په کوشش سره الله بچ کړی. جماعت د طرف تاسو ته عہده ملاو شوې ده؟ د جماعت د طرف نه خو دغه د نایب نظامت چې کومه عہده ده د صوبې نو هغه ملاو ده راته. ماشاءالله. جماعتي رکن سره تاسو چې ملاویږي نو لومړی تپوس څه کوئ؟ نو بس هغه خو د وخت خبره نو چا سره د جماعت تپوس هم ته کوو، ورسره نور هم خبرې، بس عام چې کوم د ملاوېدو کوم طریقې کار دی بس په هغې ملاوېږو. نو داسې څه خاص خو یو خبره تړلې نشته. ستاسو سوچ خو څنګه تاسو ذکر کړی چې پاکستان په سطح باندې تاسو کار کوئ، علاقایي تنظیم نه تاسو څومره مطمئن یې، څومره متفق یې چې د دې کار څنګه روان دی؟ علاقایي مطلب د کلي خبره کوي که نه؟ پنجپیر کلي الحمدلله زموږ د کلي تنظیم هغې خو ډېر منډې وایي، ډېرې قربانۍ ورکوي. د مرکز چې څه خدمت یې ټولو ته ملای تړلي، که اجتماع کې سي، ختمونو کې سي، نو ټول ملګري ښه په راستای سره، نوجوانان هم راځي، مشران هم راځي، او هر یو ملګری هغه خپل ځان سپاهي حسابوي او خدمت کوي. الحمدلله ټولو نه موږ ډېر مطمئن یو. ماشاءالله. تاسو د اجتماع د خبره وکړه، دا خو لوی عالمي اجتماع وي او د پنجپیر کلي کې وي، تاسو د پنجپیر کلي م یې او بیا تاسو سره عہدې هم دي داسې، نو دا خو ډېر ګران کار دی. تاسو څنګه مینج کوئ؟ نو بس کارونه خو الله کوي او انسان هغه نیت ته الله ګوري. نو بس ملګري لګیایي او صوبایي شورا وشي، او بیا د هغې نه پس د ضلعې کېږي، بیا د حلقې کېږي، بیا د کلي کېږي. د کلي ملګري خو بار هغوی په اجتماع نه مخکې هرې هفتې له راغونډېږي او هغې کې کارونه حواله کوي او ذمهدارۍ ورکوي، او هغه کارونه ملګري ټول ښه په راستۍ سره کوي. تاسو سره د علاقایي تنظیم د کلي تنظیم شریک کی په دې کارونو کې او کنه؟ بالکل ټول دا جماعت باندې کېږي، تنظیم نه بغیر خو یو کار نشي کېدی. ماشاءالله. دوی خو اندازه ماته داسې ده چې کال کې 4 پروګرام زما په خیال کلي په سطح باندې کېږي، او لکه وړې دورې، لوی دورې، بیا چې کوم د اجتماع شو مثال که ختم بخاري شو، نو دا خو به ټول کلي تنظیم یو قسم منیج کوي به، نو دا به تاسو ته څه مشکلات نه پیدا کوي؟ نه الحمدلله، بس ملګري لګیایي، قربانۍ کوي، مالي قرباني هم کوي، جاني هم کوي، او چې څه ضرورت وي نو هغه مالي قرباني هم پوره کېږي، الله یې پوره کوي، او کار هم ټول کېږي ښه په اسانه باندې، څه داسې څه مشکلات نه دي راغلي. بعضې ملګري چې هغه سستي نه کار اخلي، یا مطلب دا چې کمزور دي، هغې لپاره تاسو ځکه ستاسو خو ماشاءالله کار مونږ اورو څنګه چې تاسو ډېر فعال یې ماشاءالله، ډېر دغسې فعال ساتي، نو زموږ شان داسې ملګري شته چې سست دي، ناراسته دي، او لکه دیکه غوندې غواړي، د دې لپاره تاسو ذهن کې څه مشوره شته چې؟ نو بس بعضې وخت کې خو مجبوری هم کېدی شي، ټول ملګري الحمدلله ښه کارونه کوي، خو که بعضې وخت ناراستي راشي، سستي راشي، من که هم بعضې وخت راشي، او د هغوی نو میلاو شوي هم ورسره یو ملګرو سره، هغوی بیا څه خپلې مجبورۍ بیان کړي دي یا څه، نو خو بهرحال کار الحمدلله کېږي ښه ښکلی، او څه داسې څه مشکلات نشته، او ملګرو سره لګیا یو، رابطې کوو. د پنجپیر خو ماشاءالله دروس عام دي او مشهور دي، لکه نو تاسو څنګه کتل غواړئ چې د قرآن کریم عام شي او مزید ترقۍ مخکې دنیا ته وړاندې شي؟ تاسو ذرایع تاسو ته معلوم دي؟ بس د دې خو چې کوم نهج باندې د پخوانه شروع دي، د مشر شیخ الله دې قبر د رحمتونو نه ډک کړي، چې هغوی کوم طریقه موږ ملګرو ته ورکړې ده،
او دا غي کوم هغه طریقې کار دی په هغې کم ملګري روان دي نو هغه الحمدلله هغوی کامیابي ماشاءالله او هغوی هېڅ قسمه داسې څه مشکلاتو ته نه راځي او که وقتي طور راځي لږ خامخا دیني خبرو کې راځي شیطان هم خپل کار کوي نو هغه الله تعالی ډېر په اسانه باندې حل کړي خو چې کم ملګري د مرکز او دغه په طریقې کار باندې روان دي او د هغوی په تعلیماتو نو هغوی ډېر مخکې تللي دي او کار ډېر مخکې بوتلی دی ماشاءالله تصنیفات خو هم نه کړي نه جي نه تصنیفات نشته جماعت سم ماهانه رساله ستاسو زری مطالعه شته د جماعت چې کومه ماهنامه رساله ده نو هغه خو پاره میاشت کې وځي د 2000 بلکې ماهنامه توحید سنت د 1991 نه شروع شو مینس کې لغوندې منقطع شو او بیا الحمدلله ملګرو قربانای ورکړي مومن ګل صاحب دی شمس العدی صاحب دی او د شیخ مدجلو په سرپرستای کې بیا غا سٹارټ شوی ده ډیر وخت نه ماشاءالله زه پکې باقاعده وسره نماینده وم او لګیاو بس چې خپل څه کوشش یې غوله کوو الحمدلله ښه په مخ کې روانه ده الله دې وکړي. څنګه چې تاسو ذمہ دار شخصیت یې نو اکثر مرکز طرف نه ذمہ دار کس ته کار ورکول کېږي داسې ذمہ داري تاسو ته مرکز طرف نه حواله شوې ده چې دا کار وکړي نه چې کله څه جماعتي کارونه یې داسې څه اجتماعي یاسین هغې کې حواله کېږي او نور داسې څه خاص ذمہ داري نه ده حواله شي کم کم ملکونو سفر هم کړی دی بس سفر خو صرف د سعودي عرب کړی دی عمرو دپاره او د حج دپاره الله بوتلي الله دې قبول کړي نو سبا ستاسو ذریعه معاش سره ذریعه معاش اوس زه په ایجوکیشن کې یم سکول کې اوس یو مډل سکول دی کې اوس هیډ ماسټر یم ماشاءالله بس هغه الله پاک هغې کې بس برکت اچوي زموږ کار پې ښه روان دی تاسو بچنګړی هم بار دی هغې سره هم ستاسو دغې او جی او ماشاءالله عقیده توحید خلاف داسې څوک میلاو شي چې هغه د توحید خلاف خبره کوي تاسو هغې سره برتاو څنګه کوئ نو برتاو خو ښه پکار دی ځکه چې که د توحید خلاف څوک کوي نه به د ناپوهۍ نه کوي پوهه کس چر هم داسې نه کوي نو ښه برتاو ورسره پکار دی هغه پوهه کول پکار دي په مسله باندې چې هغه پوه کړی شي نو هغه مني او بلکې د توحید خلاف ډېر کم خلک دی توحید سره زیات تر چې مسلمان نو بس هغه به توحید مني چې ځکه چې اسلام دپاره خو توحید لازمي دی غصه د انساني فطرتي شی دی تاسو د غصه په کومه خبر راځي نو بس دا خو خیر راځي بعضې وخت کې چې کومه خبره د بنده باندې بده ولګي نو راشي غصه نو دا خو د انسان د وس نه باري میوو کې کومه میوه زیاته خوښوئ مېوې خو مې ټولې خوښي په خوراک کې څه طعام کې څه خوښوئ بس چې څه میلاو شي د الله شکر پې ادا کوو بس هغه ضرورت پې پوره کېږي رنګونو کې کم رنګ ډېر خوښ دی نو کپړو کې خو زما سپین رنګ خوښي ځان له سپینې کپړې اخلم اکثر او بیا پکې دا نسواري مسواري رنګونه هم خوښي د بنده ملکونه خو ډېر دي کم ملک هم داسې خوښ دی د هغې وجې سره نو بس زمونږ خو فلحال به مونږ دا ووایو چې سعودي عرب هم ځکه خوښ دی چې هغې کې لوی مرکز الله پیدا کړی دی او د ټول د دنیا مرکز دی او الله دې ورته مونږ بیا بیا بوځي تلي هم ورته او نو ټول مسلمانان دې ورته الله بوځي نو د دغې مرکز په وجه هم خوښ دی ماشاءالله مدرسین خو ډېر دي د قرآن کریم داسې خوښ مدرس چې تاسو یې د قرآن اورم باندې اثر ډېر کوي نو بس هغه خو ظاهره خبره چې زمونږ شیخ مدظلو دی نو بس هغې چې کم درس دی او کم دغه دی نو دنیا خلک یې پکې او هغه اثرناک دی تنظیمي هم دی ځکه چې د دې درس نه کم فارغ شي نو هغه تنظیمي هم وي او نور هم الحمدلله ښه انقلاب پکې راشي یو انقلابي تحریک دی د دې درس طالبان خو ډېر یو تاسو چې درس کوئ نو تاسو یو طالب علم څنګه خوښوئ چې دا ښه طالب علم دی چې کوم ښه محنت کوي او بس ځان له خپل وخت نه ضایع کوي او لګیا بس نو دغه هم خوښ یم څوک تحفه درکړي او ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ نو هغه نه ډېره په خوشحالۍ اخلو که خوښه نه ومي نو چې هغې دومره مینه کوي نو خامخا پکار دی چې بنده یې ته ښه په مینه والي هغه ته د مینې اظهار وکړي او چې وس رسي بیا هغه هم بنده څه ورکړي درس کوئ او یو طالب علم یو سوال تپوس وکړي درس دوران کې سبق باره کې تاسو له د هغې جواب نه رسي تاسو جواب ورکوئ نو داسې نوبت خو چې ته راغلی نه دی او که راغی نو ته به و چې نه راځي راله بس دا زموږ د علم کمی دی دا ملک خو جمهوري ملک دی که تاسو ته انتخابات په ذریعه منې یا هسې ته ویلي چې د ملک وزارت سنبال کوي تاسو په وزارت العظما سنبالوئ نو دغه خو خیر زموږ د وس خبرې نه دي نه په دغې پوهېږو او نه به داسې څوک وکړي چې موږ ته دومره لویه غټه عهده راکړي بهرحال موږ د خپل جماعت سره د جماعت په موقف روان یو چې زموږ جماعت څه وایي څه کوي نو انشاءالله هغې مطابق به روان یو زموږ مملکت نن سبا ډېر کرایسس سره چلیږي ډېر حالات
خراب دي د دې سمولو د سوجه کې دي شي تاسو ځین کې داسې غشتي چې موږ عملو شي موږ پترقې شي نو نه دې باره کې داسې ذهن کې څه نشته. تاسو مکتب نه څوک کتاب واخلي او غلا وکړي لکه مثال تاسو غلو نیسئ څه سره کوئ؟ داسې چې ته خو څه راغلی نه دی، څه ضرورت دې خبرې ته نه دی راغلی، نو اوس دې باره کې به څه ووایو. د غلطي اصلاح څنګه کوئ؟ ماشوم نه غلطي وشي نو غلطي اصلاح خو بس په ښه طریقه پکاري چې لکه په خوږه طریقه وشي. او سکول کې موږ سره ماشومان هر وخت غلطۍ کوي، موږ په خوږه طریقه پوهه کوو. کله کله لغونتې چې پوه شو چې په خوږه نه لغونتې ورسره سختي وموږ خو لږه مناسب. تاسو ښه به چې پوه شئ نه جماعت سره تعلق دی نو دې کې خو به ډېر داسې واقعیات راغلي، مناظرې به راغلي، جنګ جګړه به راغلي، داسې حالت به راغلي چې تاسو به هغه فیس کړي وي. نو داسې ذهن کې داسې تاریخي واقع شته؟ نو بس زما په یادو کې خو دغه چې کومه مناظره وه د سپینکاني مولانا عبدالسلام صاحب او د ملا ډاګی، نو هغې کې هم حالات ډېر خراب شو. بیا جی او یو مناظره بله د کونډې عمرخانه کې شوې وه، د غازي سره دغه یو نږدې کلی دی مفتي سراج الدین صاحب، موږ ټول تللي وو. هغې کې څه جګړه مګړه هم راغلې وه او هغه ځای کې خبرې اترې وشو، څه پاتې هم شو. بهرحال دغه مناظره هغې کې موږ وو په موقع باندې. سپینکاني د مناظرې څه فیصله شوې وه؟ نو بس فیصله خو شوې وه، خو ظاهره وه، خو دا ده چې هغوی خو نه منله، مخالفینو خو نه منله. د دې علاوه تاسو جماعتي احباب دپاره څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس دغه پیغام دی چې ملګري د بس خپل کار چې کوم دی ښه په مینه محبت سره کوي او نیت او اراده هغه صفا ساتل پکار دي چې هر یو کار په صحیح نیت وشي نو الله د هغې اجر هم ورکوي او هغې کې الله برکت هم اچوي. نو چې نیتونه دی الله موږ له صفا کړي ټولو ملګرو له او موږ له د الله توفیق راکوي چې موږ د جماعت ډېر کار وکړو. عزتمندو، حضرت مولانا سید هارون شاه صاحب زی د مجدهو نائب ناظم اعلی اشاعت توحید سنت صوبه خیبر پختونخوا دا مختصرې خبرې تاسو مخکې هغې وکړې. دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ته توجه ورکول غواړي. یقینا د دې تجرباتو نه د دې د مړنې تړو نه دا موږ ته اندازه لګي چې د دې څومره لوی اهمیت دی، څومره اهم کسان دي. نو اگر چې زما خواهش خو دا و چې ډېر سوالات نور هم دي چې وکم ته نه، خو بهرحال چونکې د بیمار هم دي نو دا لږې خبرې چې دې کې ما ته ډېر څیزونه مخې ته شو او زه انشاءالله دا پوینټ کوم تاسو ته بیا اخري. نو دې لپاره دعای صحت هم درخواست دی او دا چې کوم ملګري دي د راتلونکي پسې چې کوم انټرویوان دي نو دا ټول جماعتي احباب باندې دي، ینګ الکان دي او څه داسې دي چې لکه هغې عمر شوی دی 50-60 سال خو لیکن د هغې جماعتي خدمات ډېر زیات دي. نو موږ نه دونه څه زده کول پکار دي چې موږ هم د دوی په نقش قدم روان شو او جماعت مخکې په ترقۍ وړاندې کړو. الله دې عزتمند کړي، الله دې خوشحاله آباد لري چې مله ټایم راکړو. حضرت ډېره شکریه، ستاسو هم ډېره شکریه چې تکلیف وکړو موږ خسرالی، موږ ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوو.